د شهسوار بای باره کې به زه صرف دا خبره وکړم چې ګوره شهسوار بای تا صرف یو غلطي کوله چې تا تمه د مخلوق نه ساتله، الله نه یې تمه نه ساتله. او چې کله انسان د مخلوق نه تمه ساتي او دا وایي چې ماله به دوی کار روزګار راکوي یا ماله به دوی رزق راکوي، نو بیا الله پاک چې کوم دی انسان باندې دغه حالات راولي. او بله خبره دا چې کله انسان دین فالو کي او دین طرف ته راځي که نه، دا باندې مختلف مشکلات راځي. لکه تاسو نور سنګران وګورئ، جون جمشید وګورئ، شاز خان وګورئ، داسې نور چې کوم تېر شوي دي او هغوی دین طرف ته راغلي، په هغوی قسمه قسم مشکلات راغلي، د کور طرف نه، داسې د رزق طرف نه، داسې نور معاملې هغوی باندې راغلي دي. خو هغوی ځان ټینګ کړی دی، بیا الله پاک ولا ډېر زیات چې کوم دی بری ورکړی دی، بیا ولا ډېرې کامیابۍ ورکړي دي. نو که تا باندې کوم مشکلات راغلي وو که نه، دا د دین د وجې نه و، تا دین فالو کړی و، تا هر څه پرېښودل، نو تا په الله بروسه ساتلې، تا د الله نه تمه کولې. او بله خبره ده ته وایې چې د خلکو د وجې نه ما دا دین پرېښو، زه واپس خپل فیلډ ته راغلم یا زه دا غلط کارونه بیا شروع کوم، لکه دا غلطه خبره ده. ځکه خلک خو تا یو حالت کې هم نه پرېږدي، که ته ښه کار کې هم دې نه پرېږدي، که ته غلط کار کې هم دې نه پرېږدي، که ته څه کې نو خلک تا نه پرېږدي. د خلکو د وجې نه به ته دین نه پرېږدي، بلکې الله د وجې نه به ته دین فالو کې، د رسول د وجې نه به ته خپل دین فالو کې. نو دغه یو څو خبرې وي، امید دی چې دغه خبرې تاسو هغه ته ورسوئ چې هغوی هم پرې عمل وکړي او واپس خپل دین طرف ته راشي. خوشحاله اوسئ.